اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. نن زموږ موضوع دا ده چې الکان ولی کیږي او جینکې ولی کیږي، یا د یو زنانه که جینکې زیاتې وي نو دې کې فرق د چا وي. په دې باندې ما 15 ویډیوګانې جوړې کړې، خو ما ته ډېرو زیاتو موریانو او ډیرو زیاتو زنانه واده کړو زنانو ما ته په دې کې فونونه مو کو. نن ما ته ډیرو کسانو فونونه وکړو، دا ځکه زه په پښتو کې دا ویډیو جوړوم په دې باندې. خو دا مکمل واورئ. لومبۍ خبره دا ده چې د دې تعلق زنانه سره نی سړي سره وي. نو زه به تاسو ته نن دا وایم چې د قران او د سائنس په روشنی کې دا څنګه چل وي. لومبۍ خبره دا ده، قرآن کې سوره شورا کې الله تعالی فرمایي چې زامن ورکول زما کار دی، لوڼه ورکول زما کار دی، ګډ وډ ورکول زما کار دی، او چې څوک شنډو ګرځم نو څوک دی ولا ورکي. دا لومبۍ قرآن دی. که د چا دا خیال وي چې یاره حکیم صاحب به دوی ورکي او د دوی په دوی باندې زوی کیږي، نو دا کنسپټ غلط دی. دا خبره چې کومه ده نو دا لږه غلط را. خو زه تاسو په دې پویم چې ساينس څه وایي، قرآن څه وایي. دا یاد ساتئ. مثال په طور ته تاسو لنډه دی یو مثال در کومه چې دا خلک دې کې زیات کسان وایي دا کفر دی. مړه دا خو د الله تعالی کړ چې چا له څه خوښي. نو چا ویلي دي چې دا یا حکیم صاحب ورکوي یا په دوی کیږي. دا چې کله ستا په وجود کې یو تکلیف راغو، یو بیماری راغه، نو د هغې علاج سنت طریقه ده او دا نبي علیه السلام ښوولي دي. نو په دې ځان پوهېږئ. لومبۍ خبره دا وي چې د هلک کېدل او د جینۍ کېدل د زنانه دې سره تعلق نشته. زنانه پټې دی چې تا پکې څه وکرل هغه به د هغه را زرغونوي او هغه به کېږي. نو د سړي په وجود کې ایکس کروموسوم او وای کروموسوم وي، په زنانه کې صرف ایکس کروموسوم وي. چې دې سره ایکس میلو شي نو د هغه سات نه جینۍ ده، او چې کله ورسره وای میلو شو نو د هغه سات نه دا هلک دی. بله خبره دا یاد ساتئ چې هغه کسان چې کوم کسان دا وایي چې یاره د چا جینکۍ کېږي نو د دې سړي کمزوري، دا هم غلطه خبره ده. دا د هغه په وجود کې یو جراثیم نه جوړېږي، کمزوري نه وي. د هغه په وجود کې دغه جراثیم نه جوړېږي. نو چې کوم کسان دا وایي چې دا خو د الله تعالی کار دی، الله تعالی به عیسی علیه السلام بغیر د پلاره پیدا کړی، آدم علیه السلام بغیر د پلار او بغیر د موره پیدا کړی دی. اوس که یو سړی راشي او هغه وایي چې یاره واده نه کړي، یو جینۍ راشي او هغه ته وایي چې یاره دا ماشوم د سړی دا چا دی، هغه ته ته یاره دا خو زما دی، ورته یې د پلار یې سره نه وي، پلار یې خو نشته، او ته ورته یې چې یاره ته خو لکه غلطه زنانې. نو ته به څه وایې هغه چې تا ته ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی په هر چیز قادر دی، او عیسی علیه السلام یې بغیر د پلاره پیدا کړو، مال یې بغیر د خاونده زوی را کړی. دا منې؟ خو دا خبره دا ده چې کوم ځای کې د پښتنو سړو باره کې څه خبره راشي نو دې غریبانو سره بیا د اسلام ډېر زیات غم شي. نو ما ته دا یو کس ما ته وایي حکیم صاحب وایي زمونږ په کور کې مونږ 15 وروڼه یو او د ټولو جینکۍ دي، نو موږ دې زنانو سره څه چل وکړو؟ نو مو ته زنانو سره نه خپل علاج وکړې. دا سنت طریقه ده. نو د سنت طریقې دپاره د دې یو دوی وي چې هغه ستا په وجود کې وای کروموسوم زیات کړي. الله به خپل فضل کوي. زه تاسو ته بل یو مثال در کوم. مخکې به په دې ځمکو کې 40 ځمکې وي، سیموتور به ورته وي چې په هغې کې به فصل نه کېدو. دا د قدرت د طرف نه سیموتور وي، هغې کې به بوټي وشو او اوچ به شو او به سوځېده. نو زما نه یو ملګري تپوس وکړي یاره حکیم صاحب دا تا چې کومه خبره لیکلې ده چې د چا صرف جینکۍ ما سره یې رابطه وکړي نو دا کفر دی. نو ما ورته دا مثال ورکو. ما ورته زه ستا نه یو 2-3 تپوسونه کوم، ما له به جوابونه راکړې. ما ورته زمونږ په دې خوړ سر زه چونکې د دې د سرحد یو، نو ما ورته په دې خوړ سر باندې دلته سیموتور ځمکه وه هغه به آوجي. نو ما ورته په هغې غنم جوار کېده، ویسم پرې نه کېده. ما ساینس ترقي وکړه د سکارپ په ذریعه باندې هغې کې پیپونه ولګول، اطرحې اوبې ته یې ویستې. ساینټفک لحاظ سره الله تعالی ذهن ورکړو چې د هغې نه هر څه وویستو، په هغې اوس غنم کېږي. نو مې دا غنم خوراک به اوس حلالي که حرامي بیا غږ نه کولو. نو مو ته داسې چلو که چې تاسو دا چلو کې چې کوم کس تاسو ساینس ماسټر وي په سکول کې او هغه بایو ویلی وي، نو د هغه نه تپوس وکړئ چې دا هلکان ولې کېږي او جینکۍ ولې کېږي. نو دا یاد ساتئ. ګوره دا دې کې نه څه داسې څه د الجبرې څه سوال دی، دا سمپل ساده یو خبره ده چې وګوره د غنمو دپاره خپله سره وي، د جوارو دپاره خپله سره وي، د بادرنګو دپاره خپله سره وي. دغه سرې الله تعالی د سړي په وجود کې 2 قسمه جراثیم ایښي دي، ایکس کروموسوم او وای کروموسوم. د دې تعلق چې کوم دی دا سړي سره وي. نو زه هغه میاندو ته او هغه رونو او هغه خویندو ته هم دا خواست کوم چې د چا صرف جینکۍ کېږي نو هلک له واده مه کوئ، هلک له علاج وکړئ، علاج یې مکمل شته او الله تعالی به خپل فضل کوي. ګوره دوی خوراک دا سنت طریقه ده، فضل به الله تعالی کوي. اوس یو سړی ګوره بی بی مریم
تکلیف ورته الله تعالی ولا بغیر خاونده زوی ورکړی دی زوی نبی دی تکلیف دی ورته وکړي ده الله تعالی ته سوال کوي الله تعالی ماله خوراک راکړه فرښته ورته راځي ورته وایي جنت د کجوري اونې سره ناست دی لاس ته وروړه او راغورځول د الله تعالی کار دی نو هغه حرکت کې د پښتو یو مثال دی حرکت کې برکت وي نو چې هر کله چاته دا تکلیفونه وي چې صرف جینکې یې کېږي هغوی د بلکل رابطه وکړي او ما سره زه ته په زرګونو خلکو تروک د وړ نه رابطه کړه او ټولو ته مې د وی لیږلې ده خو ځینې کسانو کوېسچن کړي چې یاره هغه زنانو ما ته وي چې یاره حکیم صاحب زموږ خبرې څوک اوري نه او دې باندې دا خلک لږ بیا پوه کړه نو دا په پښتو کې ما په دې وجه دا ویډیو جوړه کړه چې د خپل رب نه دعا به د خپل رب نه کوو او سنت طریقې علاج ده چې کوم څیز نشته د هغې به علاج وکړو ځینې کسان به چې د هغې په وجود کې به صرف یو ایکس کروموسوم وي او ننوی به وای کروموسوم وي الله به له جینۍ ورکړي دا کار د الله دی خو سنت طریقه برابرول پکار الله به خپل فضل کوي چې چا صرف جینکې کېږي اجې ما سره په وټسپ باندې رابطه وکړي زموږ نمبر دی 0333 91 38 479 تھرو آؤٹ د ورلڈ زموږ د ډیلیوري سهولت شته او الله تعالی به خپل فضل لازمي کوي ان شاء الله تعالی بل که د چا څه کوېسچن وي بالکل کوېسچن وکړئ زمانه سوال کوي زه به هم پویم اړو دوی موړی خو ځان پوه کړئ چې الله تعالی د باندې خپل فضل وکړي السلام علیکم